بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږدېرشم نمبر آیت دی سورۃ شورا. چونکه نن ورځ د محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د هغه سیرت درس ته تر عبد الله سے پورې موږ را رسولې و حملو شي، لیکن د تیر درس اجمالی مسله بدای د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تر قصي ابن کلاب د عرب راجمه کړه ورته ویلې چې اصل کې د زمزم او د مکی د تسلط د بنی جرهم مسله ده او د بنی خزاعه په باندې حمله کړي بریدي کړي زموږ د ځای اشغال کړي د آزادول پکار دي. ځوانان د ځان سره پیدا کړو د یو سره مقابله شروع شو، خو هغه د غلاقین لري کړو د تسلط راغی. عربو بشکره د حرم له یا د مکه باندې خپل تسلط غوښتو، هغه په دې مناسبت باندې چې د حجاجو خدمت وکړي. نور څه ده کې په دنیوي مسله نه و چې وزارتونه او ریاستونه السقايه چې د اجن خړوب کې الرفاضه دا غوی د ډوړې مسله برابر یو چندې الحاجب او د بیت الله د خلاف مسله بسر واخلي او اللواء د جنگ بیرغ او جنډه د په قبضه ولاس کی چې لکه د پلاني قوم سره ده د به افتخار غنو او هر انسان په طبيعت کې دی به خاص کر د عربو دی وخت کې قصي ابن کلاب شوادو کې سلور زمان رب العالمین ورکړه. عبد مناف سے عبد الدار عبد الشمس او عبد تیر داش کې ویل شو چې د درې زمان چې عبد مناف دی عبد الشمس او عبد د بده عربو کې ډېر مخورج انسانان و. عبد الدار چې د قصي ابن کلاب د مشر بچو د خلکو په نسبت د معتوغ اندو د مشر لایق نه و، خود د ټوله مشر اغله ورکړه چې دم په خلکو باندې او پیژنم چې دغه مګوردا د کمالات دي. جنډه ورکړه السقايه د خړوبولو الرفاضه د چندي او الحاجب د ټول اختیارات اغله ورکړه په دې منځ کې دارالندوان جوړ کړه. دا به وخت پورې وتر دې پورې شي معاویه رضی الله په وخت پورې دا موجوده و. به د عبد الدار یو بچو هغه شراب ورس کلی و او ویل چې دا خرڅو مانو حکیم ابن حزام چې د خدیجه الکبرى د ترور زوی د غور تر مخامخ شو لکه بسورو په باندې به زبق خمر په یو مش شراب باندې زوی د اسماش عرب مشان راوسو غواهان شو شته واخصو بیکر چې ماویه رسول الله وخت راغی نو دا د مشهوري زی دوی خرج کې تقریبا به یو لک درهم ماویه سے به اعتراض مو کې چې به د مکرمه قریش ته خو د قریش د عزت شي خرج کی دا لري وای خرڅو. حکیم ابن حزام ورته ویل وسره شل کاله عمر او شپته کاله په جاهلیت کې او شپته کاله په اسلام کې ویل چې کله اسلام راغی دا شینه مینه ټول ختم کړل. لا کرم الا بالتقوا یو بل باندې چې موږ چې تیګه په تقوا باندې او دا یو لک درهم دا ځان د پاره زناخله او اشهدو کذا تاسو غوا کوم په دې خبره باندې چې انها فی سبیل الله دا رب العالمین په دلار کې ما خرج کړل د قیمتي خلکو چې خلکو عربان کله چې دا مسله شونه د عبد مناف زمانو دا خبره وکړه په خپل چې عبد الدار لازم لار دا مشري ورکړي واغه په دې مناسبت باندې چې داخله کې او پیژنې او یاد کې د په دې خلکو کې مطرح او پیژندل شنو ارسته اخلو چوي اخلو چوي نخلو باس لاجه جوړ شو
یو بل به توري راواخه شیخ تر دې پورې چې درېمګړې قوم راغې د دوړو مابین کې جرګه وکړه چې دانی مې کړ تاسو اخلي معنا السقای والرفاده عبد مناف لوي ویلې د حاجانو خړو بول او چنده او د خوراک اختیارات سره ودانو ټول د عبد درد زمانو سره وزه دم سیده عبد مناف به وادو کې هغه الله څلور زمانو ورکړه هاشم صاحب چې د محمد رسول الله نه کړي نوفل عبد الشمس ومطلب د هاشم كل عمرو د حجاج له ډوړې ماتول لانه يحمش الخبز للحجيج ای صدا په دې نامه باندې مشهور شو بری سخینو باندې ځکه رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان دی د هر طبقه د هر لحاظ د وجې د په مدینه منوره کې وزنانه سره واده وکړي ام سلمہ یا نفس سلمہ هغه ورته ویلې زبستا سره واده کوم په دې شرط باندې وګوره کچر د زما خوښ نشو زبر طلاق کوم یې صحیح ده چې کله واده سره وکړي ملاو شو سره د غزې په طرف باندې دا روان شو چې انت دا وفات شو هاشم صاحب لیکن یو بچی ورته رب العالمین ورکه دا غنه شیبه دا من رب العالمین دې د ګیرو د ستر کې سپینواله راولي او پال غوندي ونیو کله شغال ته مرشد مطلب شه راغی او دې سلماله ویلې زمانه وراره راکه زه عرب ولدا بوزم مکیلا دا مشتری زمنګ سره د طلب د ټوله مشتری په لاس باندې ورکو خو هغه مکلک شو جنبه بوجو دی شیبه مو ویل چې نه زما مرشد رسول راځي شي ونی زدانو نظم خدا خبر مطلب شه وګړي چې راځي کړه وراره ځان سره روان شکل دار روان شو عرب لرا داخل شونه د خلکو ویلې چې عبد المطلب دغه مطلب چرته ځان له غلام واخصو هغه ویلې چې ویلکم برباد شي دغه زما وراره دی دا تاسو خبرې کوي خو په دې نه باندې دا مشهور شو نوفل وفات شو مطلب وفات شو عبد الشمس طول مشري رب العالمین عبد المطلب سره ورکړه وکانه جسیما وسیما د رسول الله د نکړ ډیر اوچت انسانو خسته انسانو ډولي دغه په وخت کې به موږ د دوه کارونه ویلو مخ کې بني خزاعه چې کله بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبې پټې کړې وي دا وسره وباسي او د عبد الله سبا د وجلو مسله د زبې د حاتم بلاغه کې دا ودو خوب ولیدو ملک ورته په خوب کې راغی ورته وی ویلې چې احفر طيبه دا طيبه علاقه چې دا وکنه دور ته ویل چې ما طيبه څه ویل چې کله روچ شي شم نو ملګرو سره مشوره وکړه چې خو مې بیګا ولیدو وکړه دا چرته د الله تعالی تعالی به راځي او کله شیطان د خواني خلاړو سباش بشي کړه به ود شو نه به ورته ویل چې احفر بره وکنه دا بره ورته ویل بره سره ویل شي چې کله روچ شي بیت شي نو درې مشپې به خبره ورته ویل چې احفر مضمونه اق شی وکنه چې باقي ځبانه خلک بخل کوي ودا څه ویل شي راجک شي نو څلورم شپه باندې ورته راغی وی احفر زمزم اوبو وکنه وی ما زمزم سره ویل شي ودا اوبدي چې د غشانو د وینې په دې مابین کې او انت به یو کارغره چې د سپینو وزر ولا ټونګه بو یو د میګتانو کور دی چې کله روچت شو نو بزان سره حارث په نامه باندې بچو د امر واقصو ګنټه وغیرہ د صفا د اوصاف او نائلی دا دوه بوتانو دغه په خوا کې وشړي خپل غواره وړ وسبه کول دی په نامه چې کله ذبح کړه ساتي پوره وته نو چې خوش کړنه دی غوا دنګل شروع کړه اقځه کې پرې وتا دا سړی به ورغه او الته د لره دا کلمیته بار کړه غشینا عبد المطلب شه ویلي چې وینه خدا د زکه ذبح دلته شو لوي دنګل الته غشینه ته وسه بده مخ کې دا زی دی دا به اوس کنم خپل خوب رښتینه کوي مرغه بده چې کړه ټنګي والو چې کله خو کې وخت ګوري میګان روان دي دوی کورونه دي ګنټه راوښو کار شروع کی عرب مخالفت وکړي چې دا څه کوي ته اوس موږ دې معبودانو بیزتی کوي وی ویل چې ما خوب لیدل په دې کې زمزم وبدي او د تاریخ اوریدل د زمزم وبدي خو مخالفت شروع شو حارث له ویل چې داخله ته مشغول کړه دا کار کوم کار شروع کی ای مقابله کوله خبرې وي چې د کوی دا سر وته عبد المطلب شه ویل چې الله اکبر
عربو ویلو کې خیر سړی مقصد د ورشه د رامنډه کړه ولې څه چللې وی کویر وته چې له ګوراندې ورغه توري به کې پرتی وي او 2000 وسې به کې پرتی وي دا واقست عربو له خو زمنګ دا وبم زمنګ دی عبد المطلب څه ویل نه کار ما شروع کړو د اسماري خو لیکن لنجر له وی ویل چې زی لاړ شو کاهنانو لا هغه ورته ویل کهانی د بني سعد لور شي ودا کم ځای کې ودا د شام په علاقه کې هغه چې څه فیصله وکړه په حق باندې عمل وکړي ډیره کړه روان دي د شله ورشه د عبد المطلب سره د وبو ختم شوي د ملګرو نه طلب د وبو وکي هغه ته انکار وکړي چې تعالی درکو موږ بچ سکو نو وی ویل چې برېزمه کمانه سملې به ویل داخله وان شرمخان برازي موږ به مات کی راځي چې قبرونه او باسو چې کم یو مړ کېدو هغه به دفن کوو اخر کې به یو کس پاتې شي لوان به استغو خوري ډېر کړه چې دا کارونه هم کړه وکړه عبد المطلب څخه ډېر همتي سره دی د محمد رسول الله خاندان ډېر اوچت خلک دي اوچت همتونه دي وېځي چې بده وکانو باندې سوارو شرط او طلب کو څو بده کې پراتو او چې څنګه دا په اوله الله چې نه راويسته دا دغه کرامت رب العالمین کار کې د محمد رسول الله د وجه چې ورسره د دین وشرو کې او بچی راځي نو سبه راځي محمد صلی الله علیه وسلم دغه د اکرام د وجه نه الله تعالی د اکرام کوي اگر کدا مشرک هم دی د قشن ابراهیم او تمام کې سره د اهل کتابو وجه دا چې دلته پیغمبر دی نو خپل مبوس کړي ملګرو له مور کړي د نور عربانو ویل چې لکه تا خو ډېر قیمتي سړی دی چې دلته تایید وکي وی ویل د زمزم وبم ستا زی چې بیرته زو چرالل د سرو زرو تور باندې لنجش ولا ابن جرير لیکلی دی چې د هبل د بوت سره غشي مشي یخودلی و یو بوجي کې یو کنده کې باغی باندې جدا جدا الفاظ لیکل شي چې منکم من غیرکم منسق النعم لا فيه البرکه دوه شي ځان له انتخاب کړه تورا د کعبه لپاره انتخاب کړ زیړه او د عام عربو لپاره سپین خو چې کله قراندازي وشونه د عبد المطلب سی به د قشن د کعبه رواته د خپل ایسر سره زر دای ماتره مات کړو دا اوس په دې دروازه کې ورولګولې د دین ورسره به د دویمه مسله د بچی د ذبح لزمن وحارثه مقومه زبیر او صفار او حمزه ابو لهب عبد الله ابو طالب لسم بچی چې دوه شته د نظر کړو کچرته مال الله لسم بچی راګه زبد الله ذبح حکم عبد الله سے الله ورته ورکی د محمد رسول الله پلار کله چې د شکل ورته وکړه ډېر مزیدار اوسه موږ د نبی پلارو حسن به الله را جمع کړو زړې په ونش لیکن د نظر کړي ودا به پورا کوم نو ریوړو کعبه له ملګرو ورته د نور عربانو چې لکه دا کار مکو بیا به ارسړې لسم بچی لاله دا ته څه کوي سنت به جوړ شي د دې مبارکي شرط فدیه او جرمانه نور شي ورکا د نظر کړي وځو دا وجه ما دا نظر کړي خو تیرې په اخلاص کړه درته به سر باندې ولګېدو ماماګانې مخالفتو کې عبد الله اشج ورته ویلې ویرازي چې لار شو کهانیلا وې دغه عرافه الحجاز لا هغه کوم ځای کې د مدینه منوره کې چې انتر له خیبر لاړه د شیخ لاړه وې اوس مستر جنت نشته چې کله غراله به وګورو جنات چې پیراله ویل چې پتا سو کې وسړې قتل وکي هغه به څومره وکړ ورکي وی لس بس وی لس ورکه کافي چې قران دازي وکړنه به عبد الله صاحب باندې وروته او به وته تر دې پورې تر نبی پورې ورسېدا لسم کرت په دې وکانو باندې پچرو وتا خلک خوشاله شول که خیر عبد الله صاحب یو ځدینه بچو لیکن عبد المطلب اجازه بدا کارونه درې کرته کوم خو حتی چې درې کرته دا قران دازي وکړه نو سلو کان په اوه تاسو سره نور یې کړ 200 د ذبح کړه وی ویل چې څوک خوري او څوک وړي پرې چې پراته خوشالي و 15 کلو په عمر باندې چې عبد الله صاحب شنو د لاس نیونه واده ورته کولو عربو کې اوچت خاندانو د یو لور وا امینه بنت وهب دای خو لراله په دلاره کې فاطمه یې برې په نامه باندې وسنانه وا د ورقه بن نوفل خوروا هغه د محمد رسول الله صفاته اوریدلی و نو شکر د عبد الله دی تندیل وکړه به تندی کې ورانه ګرځیدا وی ویل چې لکه د دې شړینا کې دې چې هغه بچي پیدا شي زبو سره واده وکم چې دا بچي الله مال راکړي واده طلب ته وکړي لیکن هغه انکار وکړي به دې زنا طلب ته وکړي هغه ته به انکار وکړي دا څه خبره کوي خو چې کله د امینه سره واده وکړي ملاو شو سره دغه خو چې کله راتلو اقرانه په تندی کې نه و نو عبد الله ورته ویل چې الکه ورته ویل چې ای زنانه بل ورته رضوان د نکاح طلب کوي او د زنا نن ته پوښتنه کوي دا ولي
وستا په تندې کې ورانه ورانه غنخ کاری هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل شو د مور خواله ورغه نو په دې وخت کې دا د مدینه منورې په طرف باندې روانو تجارت باندې د نابغه الجودي کور کې وفات شو امت دفن شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 2 میاشتو په عمر باندې پیدا شوی دی او یا د مور په حمل کې دی چې بلار وفات شو یتیم پاتې شو نن درس دی نه دی د قبر ډیره زمانہ پورې وې سبه دا خلکو ورکه مقصد پکې دا و چې د خلک په کفر او شرک ور واقع نشي چې لکه دا غوښمن د نبی بلار دی او دل را مدد شوی او دل تر کوګانی کو سجدي کو نظرانی کو دا رب العالمین په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي دا شکل وفات شو د دنه تقریبا یو 15 خانه او څه اندازه غړي او یو وینځه پاتې شو برکات شغیله ویل شي ام ایمن رسول الله دا په میراث کې پاتې شو ام ایمن به هغه زنانه ده چې محمد رسول الله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تربیته وکي رسول الله ورته دومره اکرام کو لکه د مور غوندې به د قشن دی زید سیب په نکاح باندې ورکړه د غسرم ډیر محبت او به دغه اسامه سره پیدا شو د غسرم ډیر مینه او عائشه لوي د سره مینه کو الله تعالی سره مینه وکي د پلار سره د مور سره دا به ډیر وخت پورې ژوندۍ و د پلار وینځ رب العالمین دومره دراز عمر ورکړي چې محمد رسول الله وفاتي دا به ژوندۍ ده د الله به عجیب حکمتونه دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وارث چې وفات شنو اهلینو په دې کې تحقیق وکړي چې دا په کومه عقیده باندې لاړ دي امام شیطانی رحمه الله کوشش دا کړی دی چې د امینی او د عبد الله صاحب اسلام ثابت کړی دی د نبوت نو ورسره رسول الله دارا ژوندۍ شو ایمان پیراوړ بیرته مړ شو دیم خو ابن کثیر دا خبره ذکر کړي چې نه دا په حالت د کفر کې لاړ دي دلیل پیدا دی مسلم کې حدیث راځي صحابي ور پښتنه وکړه عربي یا رسول الله اين ابي اسما پلار چرته دی هغه په النار اور کې دی خپش رسول الله ورته ولې خپکیږي ان ابي واباك اسما ته پلار دواړه په اور کې دی نه ابن کثیر دلته او د سوره توبه دی روایت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې رسول الله مر پلار به اور کې دریم خو علماء د قول ذکر کړی دی چې موږ به توقف کوو نه د شي وایو چې دا ور کې دي او نه د شي چې دا پر جنت والي بس علم الله نه پات پریدو الله ور باندې پریږي په حقیقت باندې او څلورم قول علماء دا خبره ذکر کړی دا چې شرط د فطرت په زمانه کې په هغه دین باندې مړ شوی نه او شرک نه کړي الله به جنت لبوځي وي دوی شرک نه وکړي لیکن دا چې قول ابن کثیر چې هغه د دویم قول له ترجیح ور کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لاره تقریبا د فیل واقعینه 50 کله 55 کله روستا د نو شیروان بادشاہ د حکومت نه سلويخ کال ورسا او عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین اسمان لخي جوړو 1501 کال ورسا دی وخت کې زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دنیا لراغه د دوشنبه شپه تقریبا 7:00 بجې وي چې اسمان کې دستور مخاره کې د ورسه براشي په دې وخت کې دا پیدا شو لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو اوچت انسان اوچت هستی چې هغه به د ټول دنیا نبی جوړیږي هغه انسانان دی او هغه جنات دی د پیدایش په دی وخت کې داغه مخ کې څه بعض ارحاسات رب العالمین د اکرام لپاره کړی دي هغه دا زمونږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم چې دنیا لراغه په دنیا کې کوم انقلابات راغلل دی باندې لږ ځان اوس په اول پکار دي ځکه د رسول الله سره محبت په دې باندې راځي چې داغه په سیرت باندې سړی پوي شي داغه په پیدایش باندې او داغه په تاریخ باندې او شکل سره د محمد رسول الله سیرت مطالعه کې محبت پیدا کیږي او د اختیاري شی دی یو حدیث کې راځي ان من المؤمنین رسول الله فرمایي په دې مؤمنانو کې بعضی د شي دي لیلینو قلبه چې نرم کیږي داغه د ازړه لی مالا معنا دا چې زما تذکرہ کیږي او د چا زړه په کم ځای کې نرم شو د دې پوه شي په دې باندې چې دا مؤمن دی اول کار دا وشو امینه می دوه فرمایي چې دا محمد رسول الله والداره وېزما په دې خېټه باندې چې کله د حمل راغی د محمد صلی الله علیه وسلم وې دا عام زنانه چې کله د حمل واخلي راغړي او چې تکلیفې دغه ګرځول او به دغه زګیدل دغه سره ناس ولاړه خو زه هیڅ ور باندې نه پوهیدم حمل مې د رسول الله په خېټه و لیکن دا معنی محسوسه ولا چې زما په دې خېټه باندې حمل چرته شتو کنيشتر کا عادي زنانه دا اکرام چې دې زنانه رسول رب العالمین وکي صرف او صرف زموږ سره محمد رسول الله د وش زګر رسول الله د وجه نور کې چې در توحید داعی دی ورسره بد الله اولیاء په امت کې راځي مجاهدین برازي دعات برازي
خلق به قران او سنت دراولي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام اکرام مستر رب العالمین د خوانه کیږي او الله رب العزت چې کړه د چا په تایید او خوا کې ودرې د بجې شړي ګټلې ده زمونږ د محمد رسول الله په تایید کې وسره رب العالمین دی اوچت انسان دی حسن بن ثابت فرمایي كالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ويلش يا رسول الله د شي لك انوار مشرق او مغرب ټول د شی په قول قسم په الله چې دا زما سر واستاونه کسته بچی نه دی لیدلې او قسم په الله یو مور هم د شي بچی نه راوړل لکه ته د شي لکه ته چې ځان په خپل جوړ کړی او حقیقت دی چې محمد رسول الله زموږ کسته انسان ورس ان شاء الله دغه په شمایل باندې خبره دغه په شکل مبارک یو بل صحابي فرمایي چې وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاجع وقسم بالله چې په من کې الله د شي استاجر لګل ټول شپه رب العالمین له ولاړ دی جاړي د مشرکانو مشران چې هغه پر بسترو کې پراته دي زمونږ مشر چې دی هغه رب العالمین سره پر راس کړي د شي نبی موږ الله را کړی دی د خپل نبی د قدر او حیثیت اوس پیژندل پکار دی امینه بیبي فرمای دویم دا کارو شو وی ودو مخوم ولیدو چې زمانه ورانه وته او دارونه دومره اوچته شو چې د شام علاقه دا ټول رسې منوره کړه هر څه شو په عقیده نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي روایت کې راځي د سیرت په تاریخ روایت کې وېزه انا دعوه ابي وېزه د خپل پلار دعایم ابراهيم عليه السلام زما بارک ویلو الله په دې عربو کې نبی راولېګا چې دوی له قران او سنت بیانوي او په دوی باندې قران تلاوت کوي د دوی تزکیه کوي وزر عالم او زمي د خپل رور چې عيسى عليه السلام زیره عيسى عليه السلام دغه زیره ما ياتي من بعد اسمه احمد زمانه ورسه به یو نبی راځي چې هغه نوم به احمدي او زمي د خپل مور خوبې ما وې مور مې د شي خوب لیدل چې زمانه ورانه وروته او دا ټول علاقه د شي منوره کړه د شام وې د قشن د شام او د علاقه زما د وجه منور شي حقیقت د محمد رسول الله د وجه د منور شي دریما ناشنا کرداو شو چې کله دا پیدا کېدو امینه بي فرمایي او قابله چې کومه زنانه دي خجی سره شي دا بچي کله کېږي هغه خادمه وي وې څنګه چې محمد رسول الله را پیدا شو یو دم دا کوټه شي پړق منوره شو رڼا پګراله د شو رڼا پګراله چې دا رڼا مونږ چرته لیدل نه و الله رب العزت د خلکو رسول الله اکرام کوي او څلورم امینه بي فرمایي او د قشن دا قابله وي چې کله محمد رسول الله پیدا کېدو قسم په الله وي دا سورې د شرار دنه کېدل را نږدې کېدل وې د شرار نږدې شو چې موږ دا ګمانو کې اوس په کوټه باندې نه نوشي زګ ډېر وشت انسان دنیا له وسره زی او پنځم بګی ناشنا کاردا شو امینه بي فرمایي ما چې خوب لیدو په خوب کې راځي شو ویل شو چې عصحو بالواحد من شر كل حاسد فنيو غاړه دلرا فاغه ربنا چې هغه یقتاد اکی واجد د شر د هر حسد ګرنه چې څوک سره حسدونه ونی کی د حسد به ولي کوي امام رازي دغه پر 15 وجه ذکر کړی دی او سړی به په څه باندې بچ کیږي شیخ الاسلام ابن قیم دغه پر تقریبا 10 وجه ذکر کړی دی اعوذ بالله ویلو دا ورسنی سورتونه ویلو احسان کول او صبر کول دغه سره اکرام کول د جانب مقابل سره د خیر او شر مالک الله ګڼل و مال خوب کې دراله چې رب العالمین باندې پنيونه سره لپاره او بل بګی ناشنا کاردا وشو حسن ابن ثابت فرمایي دا وکړو په عمر دي چې د محمد رسول الله نو وکاله مشر دي د رسول الله شاعر اوچت انسان دی دا د مکی مشرکان د رسول الله د بیان او حج او بدی بیان ولا دبه په قریش باندې بمبار کو په شیرونو باندې یو ورځ ورته ویلې حسنه زم قریشی ما وی یا رسول الله تاسو د شروع باسم لکه څنګه چې د وړو خلک وخترو باش دا فرمایي وسره وکړو په عمر او د عربو چې حافظي د وکړو په عمر باندې ماشوم چې خبره دماغ کې ساتي وې مدینه کې اوسېدم د يهودي عالم شری اعلان وکي ویسی ویلې طلع الليل نجم احمد نن شپه د احمد ستوره راوخته نن شپه باندې احمد محمد رسول الله پیدا شو دوه بدن جمعو دا کارونه کوي موږ په دین کې دا مسلې نشته وې دا کار وشو
او بل بګین آشنا مسله دا شو چې زردشتن د پاریس خلکو دوه د اور بندګي کوله تر دې پورې تاریخ ولا لیکل شریعت والا چې دوی د حکومت په سطح باندې اور بلولو زر کالو پورې د اور بند شوی نو اور به بلول لرګي به ورغورځول چې کمیدو ورغورځول چې کمیدو ورغورځولې په کوم شپه باندې چې محمد رسول الله پیدا شو رب العالمین په دې شپه باندې د اور مړکی دا به ختميږي د اور بندګي د خلکو کوله د ستورو بندګي کوله د نور کوله په ستورو کې رڼا دا د نور دا شعاع دي د اور طاقت زیاتې ودا کارو شو دي مشرکین دي مجوس د خپل کاهنان راجمع کړه وی ویل چې لکه زر کاله پورې دا اور بل د شکار نه کیږي او نش په شکار وشه دا وجه څه ده کاهنان ورته ویلې وې تاسو خبر نه وي نه وې پدیش په باندې اخره نبی محمد رسول الله پیدا کیږي واقع پیدا شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم پیدا دی یو ناشنا کار بګی دا چې زلزلہ الله په خلکو باندې راوستا په کوم شپه چې پیغمبر پیدا کیږي د پاریس پر خلکو او زلزلہ کې دومره جړق راغی چې دغه بره یو چتو پاغي کې تقریبا ول 14 کوټي وي دا 14 کوټي لاندې ټول را پریوتی دی راځم شو چې لکه دا ولي وې د اخر زمانه نبی راغی او کاهنانو تعبیر د شو کې وې شکل رسول الله راځي ستاسو او د ای په مابین کې تقریبا 14 بچهان مړ کېږي نو دوی د شوګدا وګڼل چې 14 بچهان په من کې مړ کېږي دا ډېر وخت دی څلور کال کې دنه د 10 بچهان رب العالمین مردار کړه څلور فاتح شو د عمر رضی الله تر وخت پورې د څلور بچهانو چې عمر سے به پاریس فتح کی او د پاریسی بادشاہ چې کوم لور هغه حسین رضی الله عنه په نکاح ورکړه څومره خزاني وغیرہ چې د ټول راواخص مسلمانانو په خپل خلافت کې واچولې داغه په وخت پورې به څلور بچهانو بحیره سوا په نامه باندې دا او به دا پکې وچ شوې دا کار پکې وش او بل لا چې کله دا مسله پکې وش ولا او رب العالمین دا پیدا کین عبد المطلب شه قربان نوم کې کو محمد صلی الله علیه وسلم یا خو به خود کې ورته خبره ویل شوی و یا د دې په کتابونو کې لیکل شوی چې عبد المطلب بچي پیدا کیږي د عبد الله داغه بچي پیدا کیږي محمد هغه په مکه کې وشيږي او به د شکارونه کیږي د مدینه په طرف باندې برازي او بیرته به مکه راځي او دا دانوما په دې خود کې ورته کې خودل شو او یا عبد المطلب شه قربان کې عبد المطلب شه چا پښتنه وکړه وې چې ستا په خاندان کې خود محمد نوم نشه داري ولې کې خود وکیدې چې اسماء دې بچي به خلک ډېر توصیف کوي یقیني محمد دا معنا توصیف کوي خلاصيږي نه دومره وشد انسان دی څوک د رسول الله پنځه ته نمونه دي څوک سن نمونه دي څوک 200 نمونه دي او څوک زر نمونه دي علم الله نه دی دا نمونه ده محمد صلی الله علیه وسلم دا نومه او داغه د نبوت د دعوه دا به د عربونو کوله نور داوی به کولی چې من شاعران او مالداران یو دا کار او دا خدا الله ساتلی دا وجه دا وا چې دا که داخل ځم باندې کلی به د رسول الله د نبوت او داغه د نوم د شي به اهمیت غونډي شي مګر عربو کې درې کسان و هغه د يهود دیو بادشاہ په طرف باندې لاړ ورته وي د کم ځای تاسو را لوي د عربونه وېزمن مشران ویلي دي چې په عربو کې به یو الف پیدا کیږي محمد هغه د اخر زمانه نبی ایسو دی په خپل زمانه د نمونه کې خو سفیان ابن مجاشع یو سړی داو او حیحا ابن حلاج ابن حریش الجحمی یو کس داو د خپل خپل بچی باندې نوم کې خو محمد بل حمران ابن ربيعه او بل عبد المطلب سره لیکن زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم راغی او هغه نور انبیا نشول بل ناشکر بګی دا وشو دا قابله فرمای وی شکل محمد رسول الله پیدا شو اعتمد علی یدیه وی سب دلاسونه باندې شډاډه ولګولا متشهد رسول ته مات کړه ډډه ور باندې ولګولا سره دې شکل وړي کې ماشوم شغه بیچاره په ځمانه کویږي نه او زمون محمد رسول الله په دې کیفیت باندې پیدا کړي څنګه پیدا شو بس تعالی شو ولګو دې کې اشاره ودیلا چې دا ډېر عقلمن انسان به زنه جوړیږي ورسره ان شاء الله دا شمائل شکل بیانې کې به رسول الله په عقل باندې خبره کوو چې محمد رسول الله کوم عقلمن انسان دی بل ناشکر پیدا شو دا وکله چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو ورفع راسه الى السماء یو د اسمان په طرف باندې نظر د شور واچ اسمان له ور وکاته یا خو دی وجنه چې د الله توحید له کې اشاره ده او یاد دی وجنه چې رب العالمین د سره د محبت اشاره ده او یاد دی وجنه چې د محمد تعلق په ټول رب العالمین سره الله ورته وحی را لېږي درش کاله دوه میاشتې دوه شورز کې به دا وحی تکمیل شي دا به ناشنا کمالو بل کمال به دا شیخ الاسلام ابن خیمه فرمای چې کله پیدا شو مسروح اندامه نومي تیار غوښ شوی و کله چې موږ شوه دا ماشومان پیدا کیږي
دا نومر پوری او کلمه ده هغه به دا زنانه ته کټکی او غټه ورچوي د دې په ذریعہ باندې د مور په رحم کې د ماشوم له دا غذا رب العالمین ور برابرې په دې خپل باندې نه په دې باندې ترڅو پر زمونږ د الله قدرتونه د مخلوق له ثابت شي د الله دومره لوی ذات دي لیکن محمد رسول الله شکر دنیا لراغه دا نوم یې نو وکانه مختونا او بل ناشنا صفت پکې داو سنت کړي شوی پیدا شوی وو سنت نو دا یعنی سنتو زموږ وسوسه ماشومان چې پیدا شي هغه سنت مګر ډېر کم انسانان چې هغه پیدا شي ماشومان هغه سنت کړي شوی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا لیکلی دی او د ابراهیم علیه السلام تذکرې ذکر کړی دا چې د اتیا کلو په عمر باندې و چې هغه اول د اضافه کو خزانه لري کړه الله ورته امر وکړي په دې شبانه په عربو يهودو کې دا عادت ډېری پیدا بګيري ان شاء الله ورسره دا بیان شي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله مستقل دی باندې کتاب لیکلی دی شهوت کنټرولېږي وغیرہ وغیرہ وېدا سنت کړی شوی و البته به شیخ الاسلام ابن قیم تحقیق لیکلی دی بعض انسانان چې سنت پیدا کړی شي دغه به چړول ضرورت نشي چړه ور باندې والي شي یا تیتوینه وستل شي بس دا اضافه کوه کټ کول پکار دی وخت یې کټ دا وېداو سو کوئی چې نه په اول ورځ باندې یا په اتمه یا پنځمه ورځ باندې عبدالمطلب صاحب دا سنت کې خدا خبره صحیح نه ده دا خو دې پیدا کړی شوی په دې کیفیت اما حقیقت یې کړی د په ورځ حقیقت دې ویل شي چې د سړي بچي پیدا شي نر دوه غډه مته لالي او کشرته د دوه وسنی ابن قیم فرمایي یو غډم تی کافی کیږي او ادیر پر احمد ابن حنبل فرمایي قرض مراول الله دا قرض ما دا کوي او جلی چې پیدا شي یو حتی بعض روایتو کې دا راغلي دي وې چې کوم انسان حقیقت بچیونه کې دا ور باندې ګراو دیم دشي ترمذی کې روایت راغلي اگر که امام الحديث الباني سے ور باندې کلام هم کړی دی وی حق بعد ما ابو عيسى رسول الله چې کړه ابو شه د خپل ځان حقیقت وکړه تقریبا د 40 کلونه ورسته و مورز باندې به حقیقي مسله ده وی تر دې پورې چې دا پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب له شازیر ورکه ورته ویل خبر نه وینا وین وسره پیدا شو ډیر انتیجات خوشاله شو وجداو چې د عبد الله بچو عبد الله یو خو د ډیر ګرام بچو کشر بچو بل وفات شوی زر خپل په کپڑا کې راتاو کې او کعبه لراو رب العالمین په منځ باندې ودر د ډیر شکر د الله دا کړ چې الله مانه د بچی راکې به دی وخت نو سي د دین اورسنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام به څلور زنانو په ور کړی دي یی خپل مور ده امینه بنت وهب دیمه زنانه چې ده سویبه چې دا د ابو لهب وینځوا او د رسول الله رضی الله عنه مسروحه هغه د خپل بچی نه په ور کول محمد رسول الله جړل دیم راواغسو دی غیګله ورواچ دریم په ور کړی دریم زنانه حلیمه السعدیه چې دغه د خاون نوم د حارثه یو بچی د خپل شوی او عبد الله په نامه باندې او دوه لوريانې شیما او انیسا چې د محمد رسول الله رضی خويندري او دای ورور دی هغه ور کړی دی او بل زنانه وا چې حمزه رضی الله عنه په ور کول محمد رسول الله امر کړی دي څلور زنانه ابو سلمہ د رسول الله رضی ورور دی د سویبین هغه په خړلې وي حمزه شپ دې ټول ته خړلې وي تر دې پورې ام سلمہ د محمد رسول الله رضی ورندار وا چې کله خاوند په پاتونه به ډیرو مودورسه رسول الله د په نکاح باندې کړه او مقصد په کې دا چې شفقت ور باندې کوزه هغه ډیره کمزوري زنانه وا بډای وا دا چې کله پیدا شو سویبه هغه زنانه وا وی چې کله رسول الله پیدا شو ابو لهب له چازیره ورکه ورته وی خبر نه وینا وی اوراره دي پیدا شو په زیره کې ایسه دا وینځه آزاد کړه دغه دلیل په دې باندې چې کله تعالی چا یو شی زیره درکې خامخا سبه کې ورکا کعب ابن مالک له چازیره ورکه چې ستا توبه الله قبول کړه هغه دوه جوړه درې جوړه جامې وي دغه په زیره کې ورکړي ابو لهب رسول الله د پیدایش په وخت کې دا سویبه آزاد کړه خو د قبول لهب دی چې کله د توحید مسله محمد رسول الله سره سخت دښمنی به امدا سره وګرځیدو پنه کې دانو باندې الله مردار کې وړي دانی په ولګي دي سخت مخالفت وکړي په محمد رسول الله باندې گزارونه وکړه د کانو گزارونه په وکړه وی والو او مخالفت شروع کړي الله په مستقل صورت نازل کې سورې لحب ودا سویبه هغه وینځوا به بعض خلک دلته دا وایي یو ورځ وی بخاری کې د روایت د رسول الله خبرند لیکن دا اوروی ابن زبیره دا دغه قول دی وېچا د ابو لهب په خوب کې ولید ورته ویل چې الله تاسو سره څه وکړه ویلې دې سخت عذاب کې ما مگر د دوشنبه په ورځ باندې الله مال د یو غتی په اندازه باندې اوبرا کوي ځکه دوشنبه په ورځ باندې رسول الله پیدا شو د وینځه آزاد کړي و لیکن دا مقصد بنی چې خلک دینه دا عادت جوړ کړي چې همدا ورځ رسول الله د توصیف د فاره چې په دې ورځ باندې پیدا شوی دی او میلاد بکیږي او په بل وخت باندې کېږي دا به ناروا ده عائشہ به فرمایي چې په هر مجلس کې محمد رسول الله تذکرہ پکار ده د عمر شپ تذکرہ پکار ده
د نور صحابه تذکرہ پکار د معلوم وخت دا تاینول بدعت ته نه روا ده هر وخت کې به رسول الله تذکرہ وشي داغه توصیف وی یو عباس رضی الله عنه رسول الله له ویلي چې د ابو طالب خو ستاسو اکرام کړی دی ستاسو خیر ورسېدلې دی کنه به آو ابو طالب چې هغه د علي سے پلار دی وی هغه اعلان دي چې جهنم پر طبقه کې پروت لیکن زما د وجه الله رب عزت دې پورته سر لراځي کی سپلې د ور دي دماغ جوش وي چې په دې پوزه باندې د دماغ را روان دي دې سپکا صاحب دي او دا هغه سړی چې د محمد رسول الله ډېر اکرام کړي د عربو مشران په سره ورته ویل دا ورانه دي منکا ورس ان شاء الله را روان استرات کې رسول الله خفشو دورته ویل ورانه خفشو ویل بیا آو وې د دې وجه چې مار دعوت نه منکړي د عربو د وجه بیا آو دلته وراشه چې شیرونه ورته ویلې والله لن يشروا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا قسم بالله چې دا ټول عربان راځم چې کستا وختلم zarar درک سم دعوت کوا دشي اثر وکاو دشي بیان وکاله چې شي سره په بوکس باندې وای حق دین دی ترڅو پر جزو ژوند دی تعالی څوک نشي ویل مگر چې کله مرشم به کار خپل لې هغه تر وای منه وې منه مې څه کنه چې سبب جنکې به پیغور راکې چې دا جهنم د اور نه ویریدو رسول الله فرمایي وس په عذاب داري به عربو کې عادت درې شوی به کله ماشوم شنو اطراف له به لګو ولی لګو یو خود دی وجنه چې دا زنانه د خپل خاون خدمت لپاره غشي څو به دا بچي به دغه کې اړې راړي دیم د دې وجنه چې دی بچي د عربیت پوخ پاتې شي امام شافعي رحمت الله علیه عربي دی لیکن د عربیت د زده کړې لپاره تقریبا شپږ میاشتې ودا لاړو بار وګرځیدو اسماء دی یو لغت لپاره شپږ میاشتې بار وګرځیدو عمر رضی الله عنه ویل علیکم بدیوان العرب ای خلکو د عربو شیرونه یاد کړئ یو اثر کې راغلي دي یو روایت کې اگر کمزور هم دي وې کم سړی چې عربي یاد یو دا په بل شی باندې خبره کوي وداره په ځمانه ویریږي چې په دې کې منافقت دي او بل د دې وجنه چې په دې مدینه کې دا وباګانې وي قسم خلک مکه کې حج دراتل نو مرزونه ځان سره ورو د خپل بچي اطراف لګل او بل د دې وجنه چې د سړی دا بدن مضبوط شي کم سړی ماشوم چې په دې کار کې راوي چې هغه سس پستی او کم ماشوم چې د غری هغه چې وګوري منډه را منډي والدي دا بدن ډېر مضبوط دی ترڅو محمد رسول الله دا بدن مضبوط شي هغه خلکو به ولې وړلو یا خو د پیسو لپاره یا د دې وجنه چې د رضاعت نسبت د خلکو سره شي پیسې دومره مقصد دی غوینه به سب د ماشومان وړل چې موږ د رضاعت ورکو به د مور پلار څخه اکرامیه غوینه ورکوله نو کله چې عبد المطلب شه ودا کعبه لراوړو د بني سعد نړۍ زنانه راغلي وی چا یو ماشوم ور چابل حلیمه سعدیه فرمایي وی هیڅ پات نه شو موږ چې ګورو محمد صلی الله علیه وسلم په وجه کې وو پښتنه موږ دا څوک دی ودا محمد نبی پلار مړ دی که ژوند دی مړ دی مړ دا څه کوو قانون داري چې پلار د بچي هغه په خلکو باندې پامم کوي تر څو بر د بچي ک تربیت وشي د خپل پلان نشته او دانه کبه موږ له څنګه څوک شي راکی وېسما سره خوند مې بیرته تشلاړو یو ځکه کینه سودواړه مشوره وکړه چې اسی تشبیر ته کول جوړه د یتیم ځان سره نه وړه د محمد بوي شو کړه وېدام راواخص چې ارڅنګ وېدام را روان کی خو کله چې زر خپل کور نه راتلم په دې یو سوارلې خراب باندې سوارو ما چې هغه ډیره کمزوري و د نور زنانو بمدا ویل چې حلیمه راتیزه شو راتیزه شه او د شو که زمونږ و چې هغه بالکل پینه کوله وچکالي و خو چې کله محمد رسول الله ما ځان سره کینه ولو وې دا وکړه د اخر سم دومره ټاپ او دومره تیز روانه شو چې د نور زنانو دا خبره کوله چې حلیمه لګ ودرېګا دا مکه حمار دا کنه بلدي واخصله ما دا مقره او زمو په دې وګي دومره پیدا شوې چې مانتي او خړې او د قشان زما د خوندم تی وخړې بیل تی اضافه پاتې شو زما په دې سینه کې ودا پیدا شو ال تلاړو زمو د عملونو باندې شاباد و عربو ودا ویل د خپلش پن کویلا وې د دې حلیمه سعدی او د دې حارث د سروي چې کوم ځای کې چریږي ال تک خپل مال سره وای خو دا برکتونه خیرونه مونږ کاته چې د محمد رسول الله موږ رسیدل او ډیر ناشنا غټیدلو وې د شي غټیدو په هفته کې لکه میاشو په میاش کې لکه کالو زر زر غټیدل لکه مریم علی السلام غوندي ډیر برکات الله سبحانه پر کور کې را پیدا کړ چې دوه کاله کله پوره شونه ما بیرته مکه لراوړو چې مکه له میراوړو امینه بیبیلا وې ما ورته ویلې چې د وعده مطابق ستا خو الله تعالی زکات وکړو د پاره ما وړه موده پوره شو قران کریم کې د عربو د عادت مطابق الله دا حکم را لګره دوه کاله موده د رضا خو به ته طلب وکړي چې دا ماشوم موږ لره کومه ځان سره بوزو زکه دوی د خیرونو د پیدونه پویو چې محمد رسول الله کې څومره خیرونه دي ویغه ورته ویل چې دوه کاله پوره شوی تاسو څومره د محبت سره دي
هغه ورشي بس موږ لراکا او موږ به اکرام کو اگر کسا بچی او دا وی امینه بیبي ورته چې تاسو سره دومره مینه زیاته او محبت مو سره دی دا خو ما بچی چې دومره پام به کوي تاسو لګران د خیر د ځان سره بوزي بیرته راوسو وی چې کله راوسو د 2 کالو 3 کالو شوقه کې چو نو د خپل ورور عبد الله سره شیما او اونیسا سرویس سره ول بار غړې بسې نو پدې کې دا واقع رااله چې جبرئیل علیه السلام سره د ملګرو د سپینو جامو په شکل غره اغوست ویرال او محمد رسول الله د ملګرو نه راجدا کې ویني و سیم لو چې کله سم لو سینې ورته شری کړه او دا زړه خوا کې د شي اضافه غونه وکوي چې هغه د ابلیس برخې حسد او کینی پکې هغه تلری کړه زړه ورته ومن زړه د محمد رسول الله د سینې 15 کرته اپریشن شوی دا اپریشن خلکو دي جن استنباط کړي دي او بیرته ورته سینې وګڼډله دا عبد الله په منډه منډه لاړو حارث را خبر کې خپلار او حلیمه سعدیه را خبره کړې خبر نه وینا وزمنګ غرو خلکو وشلو قریشی ورو وی دواړه په منډو باندې رااله چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې شو وی دا غله ولاړو او درنګ کې تغییر د مور غي کې ورته بچي دا ولي وی دا دوه کسان رااله زی ونی ولا موثقه کې سمله ولا زما راځي راوي سوچري کې او د شي شکار وکي وی بیرته ځان سره بوت مینه محبت سره وکي شپږ میاشتې ورسته بیرته مکه لراوړو امینه لوي ویلي رضی الله تعالی عنها ودا بشری واخلا او د څه کار وشو ګوره مونږ تعالی روح تسلیم کې نور کا ارڅ کار پکې دوه ویری چې لکه جنات دي یا څه بل مسله ده عرب دې خبرونه ډېرې ریدل ګوره به مونږ سیموار نه یو امینه ورته ویل کچې تر دین ورې دي چې دا به جنات یا به څه بل مسله یا بلا وې دینه بالکل بیغمه اوسه خوب کې مال دا خود لشي و چې ته پنهینه صف هغه واحد ذات باندې ده پاره من شر كل حاسد ده ار حسد ګرځه حسد نه هیڅ دل سره نشي ورکولې کوړي ځان سره بیرته وسه خیر دی هغه د محبت کتو وی هم د خبره ده او محمد رسول الله بیرته روان کی شکل را روان کی تقریبا د 15 کلو یا 10 کلو په عمر دی لیکن حلیمه سعدیه او حارث په دې رکه شو چې لکه دا ماشوم سنور ضرور نه ونه رسیږي امینی بیبي بیرته را روان کی تقریبا د 10 کلو په عمر باندې او یا د 15 کلو په عمر باندې ان شاء الله بری چرشنبه له بیا دا خبره چې د 15 کلو یا 30 کلو په عمر باندې دی یا د 10 کلو دغه نو څه به محمد رسول الله والده وفات کیږي به خبره پاغي ځای کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي